اوردونکو د ضلع باجوړ شینګس مارکیټ چې مشهور مارکیټ دی هغې کې موجود یم تاسو به بیک ګراوند کې ګورئ دلته سبزي ډېرې زیاته خرڅېږي من سره یو مشر ولاړ دی شکریه ادا کوو چې دی څه پسې راغلی دی او د پیغام څه ورکوي السلام علیکم نامه وښه وعلیکم سلام بس زما نوم خو جمشید دی د خرکنو اوسېدونکی یم د وطمان خیلو او بس روژه را روانه ده د خیره زه د سبزۍ مارکیټ ته راغلی یم نو چېرته مرچ دڼې د ځان دپاره چېرته د دغه دپاره ویسو د خیره څه او په دقه پسې راغلی یم ښه دا راته ووایه چې سبزیانې دې وکتلې ګرانې دي که ارزانې یاره صاحبه سبزیانې خو ډېرې ګرانې دي او ډېره مهنګایي ده او بس الله دې خیر پیښ کړي نو بس د الله نه به خیر غواړو نو ښه زمونږ کتونکو ته به څه پیغام ورکړي ډېره هم مقرر چونکې روژه په سر باندې راله او مهنګۍ ډېرې زیاته ده نو زه خو اورېدونکو ته دا ورکوم که نه چې دا کم مالداره خلک دي چې دا راولګېږي او د دې غریبانانو سره چې کوم دی کومک وکړي په هر لحاظ سره که ګاونډي که نور داسې چې ورته څوک معلومي او الله جل شانه به هغو له چې کوم دی اجر ورکړي د دې مطابق ځکه چې روژه ده چې په روژه کې یوه کجورم چې یو سړی یو دغه باندې لوی اجر ثواب دی جي او بل اخیری پیغام دا ورکوم چې د انتظامیان هم چې کوم دی دا درخواست کوم چې هغه په دې ټولو ریټونو په دې ټول بازارونو باندې نظر وساتي مهرباني سایل صاحب او زما عمر حیات نوم دی د علیزو سره تعلق ساتم څه پسې راغلی بس راغلی و د دې روژې دپاره هم تیاری کوو سودا مودا مړله یو شی بل شی د کور کم ضرورتونه چې ماشوم هم دې راوستی د نوم څه دی د ده دا مې زوی دی بریال حیات نوم یې دی او دا مې د کپړو دپاره راوستی او کپړې مې ورله واخېستې هغه مې ټیلر له ورکړې ښه موږ به فروټو باندې خبره کوو کپړې څنګه وو د هغې نرخونه څنګه وو څنګه چې تاسو ته پته را دي ټولو خلکو ته پته را چې مهنګایي ډېره زیاته سیوا ده نو دا لکه ماشوم دی د لپاره ما یو نیم میټر کپړه راواخیستله اما ته 2500 روپۍ میلاو شوله او 2500 روپۍ چې ټیلر به ولا اوس ګنډي ښه سبزي او فروټو باندې وګرځېدی که نه سبزي او فروټو لا تپوس مې نه دی کړی خو وړوی عام طور ډېر زیات ګران دي بلکې زه وایم چې کوم غریب خلک دی زمونږ مزدورکاره خلک دی د هغې د وس نه خو بالکل وتلي دي چېرته هغه خلک چې هغه ډېر های پروفایل خلک دی هغه به وړي او یا کوم میډل طبقه چې هغه خلک یې وړي نور د غریب زه وایم چې د هغه په ذهن کې دا نشته چې هغه به پروف کور ته ویسي هغه بس په دې کې چې زه غوړي او چې کوم چینی چې را کوم بنیادي ضرورتونه چې هغه زه پوره کړم بازار کې د سبزیانو نرخونه معلومو او کومې سبزیانې په دې موسم کې دي چونکې روژه ده نو نرخونه معلومو وګورو چې کومې سبزیانې را رسېدلي دي السلام علیکم نامه وکړو وعلیکم سلام زما نوم اسماعیل دی زموږ سره لوګان او پیاز او ټماټر دي او ټیپر او ټنډه او لوبیا او بند ګوپي او ګاجره ده شامله ده او بادرنګ دي مټر دي نیمبان دي ګوپی دي تېر کال او څه کال کې څه فرق شته لږ زموږ کتونکو ته تیر کال په نسبت باندې څه کال یو به دوه باندې مهنګایي ده هر شی یو به دوه باندې ګران دی الوګان دي په 80 روپۍ کیلو دي ټماټر په 1.5 سل دي پیاز په 2.5 دي ټیپر په 70 روپۍ کیلو دي ټنډه په 1.5 سل روپۍ کیلو ده لوبیا په 200 روپۍ کیلو ده ګاجره په 80 روپۍ کیلو ده شامله په 200 روپۍ کیلو ده ګوبی په 1.5 سل روپۍ دانه د سرکاري نرخنامې د نسبت نه موږ ارزانه ورکولی چې هر شی یو په دوه باندې ګران دی که نه نو د وجې نه موږ په سرکاري ریټ په نسبت باندې موږ ارزانه ورکوو که نه او نور دا سرکاري لیست لګېدلی دی هر سړی کتی شي